بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامات النبوة في الاسلام. باب دې په بیان د نخو د نبوت په اسلام کې، یعنی لپاره د اسلام چې ثابت دي د قران او حدیث نه. ٹھیک شو. علامات نبوت س الہامیاتی مبشرات صورت کی دی او س معجزات کو صورت کی دی. نبی او بدا سے س الہامی ملہمات دی او س معجزات دی. بیا دا معجزات بعض قولیه دی او بعض فعلیه دی. فعلی معنی دا چې حضرت علیہ السلام یو کار کړی دی، الله دې په لاس ښکار کړی دی. لکه دا ابو طلحه سے فکور کې لګي وربشه د ډیرو صحابو کفایت وکړه. امام الانبیاء فکور کې یو پیاله د پيو د ډیرو صحابو کفایت وشو. په غزوات مختلفو په اسفار مختلفو کې ځکه واقعات معدود کثیر دي. لګا یو لوټا او د 500 د 100 او د 80 او د 1500 طلباو د لپاره علماو د لپاره صحابو د لپاره کفایت کوي. معجزات قولیه اګه اخبار فما سیاسی باندې چې داسې وکیږي او داسې وکیږي او داسې وکیږي او چنانچه هغه شوی دي او صحابو دي دي. بیا تاسو د محشی ذکر کوي چې معجزې ته معجزه ذکر ولي وایي. د دې وجنا چې د معجزه هر هغه خرق عادت عمل ته وایي چې الله دې یو نبی په لاس اخکار کی او غیر نبی دغه په مثل ښکارا کول نه عاجز شي. بس یا معجزه د معجز نه ده. معنی څه شو؟ په صورت د تحدی قسم مقابل معجز وی، عاجز د مقابل نه وی. تکفاتو بصورتن چارا نه ورو. دادی محشی او زبردست خبره کړه. اشهر المعجزات للنبی صلی الله علیه وسلم القرآن. حضرت معجزی خو بیشمار دي او په دې ټولو معجزاتو کې اشهر المعجزات چوا د الله کتاب قرآن. هغه مخ کې وي نن به وایو 4 نبی له الله یو معجزه ور کړی و چې دغه په وجه خلق ایمان طرف ته مایل شو، لیکن هغه وختي او عارضی وي. او زمام معجزه حضرت فرمایي چې دا داسې د چې دا تر قیامت پورې به تازه او موجود ده چې قرآن پاک قربان. بس واقع موږ مخکې ویل دا نبی علیہ السلام او صحابه سفر کو د خیبر نه واپس راغل. فادلجوا ليلتهم تیار شو په دی باندې پشپې دوی یا داخل شو دوی هغه تیری د شپې کې حتی اذا کان فی وجه صبح تر دې چې د سبا وخت قریب شو او مخ د سبا شو، یعنی پښمنی وخت نږدې شو. رسول نو حضرت آرام دی پارا د اخر شپه کې کوشو تاریخ ویل کی النزول فی آخر الليل. جی 1 منٹ. وکان سر قانون دا حضرت ذکر کی وکان لا یوقظ رسول الله اخوایها او عادت دا او قانون چې پیغمبر سے بچکل ودونو چا باندې شو بیدار ولې. جی تردید چې په خپل مزاج مطابق بويخ شو. معنا نور امت نشو را دے نبی اسلام خواہ کی کینا سے اللہ اکبر چادت ویشدین.
او زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې نو لمه هغه سوړلې مخ کې خپل نه دي من چوکته یو زنانه وا سفر کا ور روانه وا ژوندون کې وا خپل اخفي په ما بین دغه دو مشکیزو او فوخ ناشتا وا من ورته چې پانی کته کم ځای کې دي عین علماء دي قریبي علاقه کې وبد سره شته نه من ورته کم بین الک او بین الماء استاد آل او د ابو په منځ کې څومره فاصله ده یوم و لیله او دا حدیث مخکې خط تفصیل سره تاویل دی چې تاسو شو وی پرون په دی وخت زه کوی باندې ناشته او بیا چې لاړه او مشکیزو نو بو استعمال شوي بیا ځد دعا وکړه او داراله او دلته دی حدیث کې دوه ټکی سوال چلته نشته چلو او کتاب خود چې دانشته نو طالب ز یو ګړه چکای د ګړې انعام کې درکړه ګوره دا یو ټکی ګران دی فقالت و صحابه کرام وی ان تلقي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سے سغلار شاه فقالت وما رسول الله رسول چاته وی او التکی څنګه ټکی ذکرو وی الذي يقال له الصحابي التداس لفظ صحابه سویلو آغا چتت مراد اخلي او بلا فلم نملکها من امرها معنی یاد شو فلم نملکها من امرها منګه اختیار ورنک دی خزی ته پکار دی کی معنی دی اختیار خداو چې روان شي نو منګه مالک نکړه دا خزه پکار دی کی اے خپل سفر پر نه خدا بلکې منګه نبی پاک صاحب ته مجبور کړه قربان اے لیک صبر وکا دا څنګه مخکې نو تر شو وینا حدثتو انها مؤتمتن دا جنې چې داخله ته مؤتمتن خاوندا دا یتیمانانو دا یعنی مود یتیمانانو دا او دې کې اشاره چې ګوره ما سره چیر مکه یا چې دا خدای ما او که خیر خیرات را کوي نه غره خیرات منګه سره خوانو بګړي یعنی قریب وا چې دا مشکیزي چې وکنه د ټکوالي دی وجنه په خپل روان شوی جاری شوی دي منال کسری ماتی ټوکري مکري وتمر کجوري کپڑے مپړي ها یا ډیر سخت جادوګرو یا چې نبی برحق سرما دا محله چې کوم کې دا جنې پاتې کېدا بتل کلمره په سبب د احسان دي دغه خزه لکه چې تاسو التویل نبی اسلام او صحابه چې لګل جهادن الله بذي خزه کور ته سموه محله ته نو چې ارزه کوي جی دای معجزه شو او بنوي کنه نو هغه په د ګوتو د مین نه په فواري شکل باندې وتل شروع کړه دا زوها په معنی د مقدار دی منګه 300 کسانو پورا یا په مقدار د 3 کم او بیش وضوءا وبا فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بوضوء د دوی رالو نبی علیہ السلام له یو لوټه د پور راوړل ماولی دوبجه فواری په شکل د ګوتو د وی خراوته من عند اخرین یعنی الی اخرین دا ان په مان دي الی ده آی کی یو فرض پاتې نشه بلکې ټول د سنو کړو
او سپینې کپڑے واغوستې سترګې تورې کړې مخکې ده مخارج نه مراد اسفار دي ښا په پای سفرونو کې دي داسې بیا حضرت داسې په دې لوټي لاس داسې وګد کا خو نه راته نو بیا داسې کا چلو بخاری دا حدیث ما بخاری ځکه چې دا حدیث مخکې فکرات و مرات راغی خو یو حدیث خامخا پای کې سنت الفاظ جدا بدلی یو لوټه د ګټه نه جوړه فصغر المهذب نو وړي کې اخکار شو دا لوټه چې خوار کړي پکې دي کې حضرت خپل ګوتې نو فزمن راټول کړي دا سه خلی او لوټه کې را نغلي نو تاسو کې وجایشن ناس من پیجنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته خلق را منډ کړي یسور جوش وو بشان د چینو لو كنا ما ندادا منګه خو سوال سوا او وبدمر الله پیدا کړ چې چر منګه 1,00,000 مجاهدین وې نو موږ ټول پوره کېدل چلو ټول معجزې دي کنه ها شفیر بیرن په غاړه د کوی راغ وخت یو په مزمزه خلای کنګا لکړه ومج فی البیر او د خلی اغوبه ټوکړي په کوی کې هرمنګه وخت تیر ک لګونه ها ثم استقینا بیا منګه اوب حاصلون شروع کړ یعنی سکل شروع کړ حتا روینا تر دې چې منګه خص اعراب شلو ورویت او زمګه سورلې هم سیراب شوي روینا کې سړی شو او رویت کې سورلې شوي او صدرت رکابنا یاوی چې واپس شوي زمګه سورلې د اوبونا سولی الله واپس کیږي چې خو بوس کی او ځان خم موړ کی بیا واپس کیږي شابه چرن خلاص کې نو بس سل په انعام درکو دا حدیث ته لفظ لوي نه مګي دا بیبي تمره خو خيار وا چې تا حضرت ویل دي صلی الله رسول په دې معنا الله خپل رسول ته څه طریقه خېلی بیغه مشه ما عندك راوړه اے ام سلیم چې څه دې پخ کړی دی ففوت یعنی چوری کړه شو چوری پیږي کنه ما ته شو لکه امیر سي چې مازپخین ډوډۍ چوری کړي او بیا پغی کې مشکیزه چې و د غوړو هغه پکې نه چوره کړی شو فادمیت هغه د دې ډوډۍ سالن کړی شو جی
والقوم 70 او 80 رجلا يعني 70-80 افراد دي. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی منگا توجہ کرنا منگ دا پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کی ہر اغا اشیاء چی خارق العادت دا اللہ طرف نو پلاسونو دا نبیان و اخکارشو نو منگ با گنل برکت خیر برکت منگ با گنل وانتم تودونا تخویفا او تاسو گنئی یراول یرا تاسو تی یریگی منگ خو برکت با گنل چې الله به نیوی نشونه پیدا کول او زموږ ایمان به مضبوط کېده. كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فقل الماء بکا مشوي فقال اطلبوا فضلة من ماء ولټو تاسو فضلة من ماء س فاتیو بچا سغوي الکه چته براوي فانتو فجاو بینان فی من قلیل لغونه وي فاصله فی النای حضرت دی پیالے کے داس لاس کا تک ثم قال حي على الطهور المبارك رازه و پدې پاکو بو باندې رازه و پدې پاکو باندې سونه کوي والبرکت من الله الحديث الفصل بعضو بعضا او پدې کې چې کوم برکت دی نو دا طرف طرف لري دا د بنده په اختیار کې نه دی. فلقد رأيت الماء ينبع بين اصابع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې قتل د دې ګوتو د میزنا او په د فواری په شکل باندې برت راختی وکنا ولقد كنا نسمع او موږ چې موږ باوریدل تسبیح الطعام تسبیح د روټۍ په دې حال کې چې یو کله خورل کېدا وا چې نو نوړې موږ چته نوړې به سبحان الله الله لازمه تو نوړې به الحمدلله او خو چې احمد چې ډوړې تکینه نورې ډوبه لګېدلې وي خاص کر کې دی ټولو ته چلا ځکلند فندا او بس وړه بخوري او چې کنه هغه نه بسم الله سره یادېږي نه الحمدلله یادېږي او چې کنه ورلا دې خدای خبر چې موږ سره بس کی الله دې ټول معاف کړي. چلو شابه تکړه شه کام یو شپږ زوا غلط شي شابه ان ابي ترکا علیه دینن زما پلار پریخه د پخپل ځان قرضه مداو چې پریخه اغي باندې قرضه او ترکا علیه دین پریخه په ځان باندې قرضه او ما څخه مال نشه سوا دغه باغونو نه هغه میوونه چې د باغ نه براوزي هغه ته چې سمرجوي لا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه کې چې سمر کلونو باندې کہ دا باک میں میویر او باسی تو زما د پلار قرضه په نخلاصيږي فن تلق میا حضرت توي تما صلی الله علیه لکه لا يفحش على الغرماء د دې وجنا چې سپک نکړې شم په قرضدارانو باندې جی یا لا يفحش علی الغرماء کنزل فحشونه کی په ما قرضداران د پلار زما اعلان کو چا څنګه دو کسان ډوړې نو دمر طالبان ځان در بوله شابه هغه دی هغه ابوبکر صاحب چې قسم کړو چل وبين بيت ابي بكر وان ابا بكر ما بش عند النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم رجع فلا بسحة عشر صلى الله عليه وسلم وجاء قال وما بال الليل ما شاء الله قالت له ادراكه ما حبسك من ابياتك وعزيزك خذ ورته چې سیس ایثار کو د خدمت ته ملمنوستانه یا وی زیف کا استعمل ملما او عشیتهم حضرت صدیق او عشیتهم معنا آیات دیل روټه ندور کړی ما خامي پتا نمک کې نه پړلا
ابو بکر سے عمران بن عبدالرحمن دے ابو بکر سے زوی چراغه نو فخت باتون زد پلانو پټ شو ما نو ما تو یا انصر اے قمقلا اے پوز غسیا اے جاهلا وغیرہ چې څنګه تاسو بر ډیر شی لیکل دي ښا جدا وسبا خیری راتو کړیا بد راتې پوز غسیا چپړی پوزیا او وغیرہ وغیرہ ها چمنګ بچ نوړیا غسنو لاندې نه بنور سوا کېدا دا درې خدای توي اے د بني فراس خوري داو ګور روټه دا قالت لا وقرۃ عینی لیا الان اکثر لام زائد او زما دي قسم وی فغا یخوالی دستور کو زما لیا لانا دا ډوډۍ اوس ډیر د اغنا چې ما فخ کړیو به ثلاث مرات مرارن درې دوګنه سوا مالک درې روټه پخ کړی وی نه پاتې شي او ملمنوم اوخړي فتعرفنا منګه نمائنده وګرځول خامان یاد شو د عریف نه دی عریف القوم رئیس القوم نقیب القوم نو منګه یو قوم سره مصالحت او هغه مداخله شوه نو دا قوم چې بیا راغی نو تعرفنا نو منګه په دې کې 12 سرداران جوړ کړه 12 نمائندگان جوړ کړه ها ما کل رجل من اناس الله اعلم کم هر 12 سره یو ډله وا چې الله دې عبادت کوي تشوا غیر انو باسمهم قال اكلوا من اجمعون او كما قال چې څو روټه لګو کسانو وا د تمره دنیا او خورا بیا پاتې شو بیا ځان نبی علیہ السلام کوي ورلا ماشاءالله ماشاءالله وخان اسونا گډي مړی شو تبا شو باران نشته او د اسمان چې په شان د زجاجیو یعنی په شان د شیشي تک شینو نخوض الماء يلمنګ ګرځیدلو په اوبو کې دي ورونه تاوشله فدع الله يحبسه الله نو سوالو که چې بند کې دی باران لرا يحبسه چې بند کې دی لرا تصدع چې اوشل د چاپره د مدینه نه کأننا اکلیل گویا کې چې دا حوض دې مره و ما شاء الله ما شاء الله خطبه به ویلا علاجزن په داسې حال کې چې مستندن علاجزن غره ها داس قید په کېو لګي جی منبرن ان شئتم کہ خوغین ہو گئے فجعلوا له جی چغه کې د کجوري ډالې بشان د چغو د ماشوم ځان سره جوخت کړه او تا انه انین الصبي سلګي وهله بشان د سلګي د ماشوم چې قلاره الکتا ته چې چرتلار چې ماشوم در پسې بیا جاړي امور دې کیونی سي سلګي وي بابا لاړ را روان دي خیر سره پته بولې
تكفي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي حدثنا اسماعيل حدثنا احيانا سليمان بن بلال عن يزيد بن سعيد اخبر الحق وفي رجال بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا والجمعات مسقوفا على جرنك چت جوړ کړي شوی په ډالو د کجرو باندې ها على الكفار من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقول الى جزء منها فقد وصل عنه له المنبر وكان عليه فتكون لذلك الجزء صوتا كصوت العشار فشان د بلال بي اوخي اشار وإذا الاشار والتلت بقره کې راځي کنه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فسكنته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ربيعه عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل قال عمر ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمه التحويل. وحدثني ابن خالد حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت ابا وائل يحدث عن حذيفه ان عمر بن الخطاب قال ايكم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في كلمه فقال حذيفه انا احفظ قال هذه اسمك لجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تبدل باهله وماله وجاهه في الارض والصلاه والسلامه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه ولكن الذي يدل كحوض البحر. قال يا امير المؤمنين لا باس عليك منها ان بينك وبينها باب مغلق. قال يفتح باب يسر. قال لا بل يسر. قال ذلك احسن الا يغلق. قلنا عن الباب قال نعم. قال كما احمدنا به ليله امين حدثت حديثا يحكي فهبنا منگا اویری دروب دا عمر سیبنا قربان دیتا نظار چم دیتا دا ټول احادیث مکرر دی ما ته بیا یو څو خبرې وکړي ما ته یاد دي چې موږ چې کله وی خبره یو نو شو دا مرا ته یاد دي حافظه ګډه ان شاء الله مضبوطه جی چخون سترګي کنه واړه ها حمر الوجوه سرمخي زلف الانوف چپړی پوزوالا دا لکه چینیان چری کان نجوم المجان المطرقه مخونه دی چې بشان د هغه دال پټیدار لکه دال پټیداری کنه لوګه خزه په زیرا سي یو بل باندې خطر دی حتى تقاتلوا خوزا دا یو قبیله دا آیت خوز وی او دا د خراسان او د بحر هند په منځ کې دا یا ذوق د عراق او دا عجم په منځ کې دا او کرمان یا قبیله د کرمان من العجم عجم فطس الانوف چپړیت بوزوالا صغار الاعین نرو سترګو والا کان نوجون مجان المطرقه چلو حضرت ابا اوریج امام مرګ تیاگ کړي وا حضرت سے افسر درې کالا لم اكن فی سنیه نو زما په دی عمر کې مان یاد فی سنیه نو سو په زمانی د عمر زما احرص علی ان اعی الحدیث مني حریص تر چې یاد کی احادیث زمانہ زما چې کوم عمر کنا زما د عمر مرګره دمر حدیث مان په حدیثو کې نو چې څومره زوما 1 منټ پوښتنه کنه فیهن سمیتو فیهن زمیر دې درو کړو تراجی دې فیهن په دې درو کړو کې سمیتو چې ما د حضرت ناوریدل چلو دا بارز نه دی دا یو قوم نوم نه دی معنی مطلق صحرایی دی صحرایی معنی د میرو سیدون کی اکثر بی ادب او بغیر او غیر دي
ماشاءالله سړي بیا فتسلطون علیہم نو الله بتاسو له مسلط کی باغی باندې تر دې چې کانی وو یا مسلمون اے مسلم سیبا مسلم سیبا یا مسلمو هذا یهودی والا وزنه دا یهودی دے ما پسې دے او مړی کا ځان له په مثال جوړاوي نه ستاسو خو زو چا تسویم نه یو سړی راغی نبی علیہ السلام څخه فشکایل الفاقتا او شکایت وکړه حضرت صاحب ته د فقیرای چې ډیر زیات غربت ته بر راغی شکایت وکړه حضرت صاحب ته قطع سبیل د ډاکوانو را زنانو چې بلار کې منشته فقال یا دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما اے دیه رایت الخیرتا آیت دل د خیرا دا خیره چې کوم دی یو کله دی د کوفی څخه نږدې او ته مدینه النعمان هم وی قلت ما لم ارها ما خدا خیرن ذکتل وقد انبیت عنها ما خبر را کړی شوی چې یو ځای داسشته لکه تا محب باندې خونه ذکتل خدا ته چاوی چې محب باندې په مرزان خواکشته یقین دې چې قال حضرت فرمائے پن طالت کا حیات بیچارے اوګل شي پتا باندې جون سالت رین الصغینه صعینتا خامخ غوربت یو ناوی په ډولای کې کېنول شي ناوی پټولای کې کینو نشي ترحل من الهیرت جدا بروانی د مقام د هیرینا حتا تتو بالکعبه ته د کعبه تبراشی طواف دی پارا لا تخاف احدا الا الله دې د الله نه بد هیڅ زیارت ورلنی نه د ډاکو نه د غل نه د بلچا قلت ما فيما بيني وبين نفسي ما په خپل میاس کې ذکر دا خبر وکړه فاين الدعاء طينا بس تو دعا روتین وغا فاین دعا دغه ماذ کی فاین دعا روتین اگر راهزنان او ډاکوان د توي قبيله بچت دي لکه اوس چې کراچۍ ته دي کنه سن په علاقه کې بسونه لوټل کیږي او په دې سن علاقه کې لوی لوی ډاکوان دي ما این دعا روتین چرته وی هغه ډاکوان خبيسان او کلیتان د توي قبيله الذين قد سعروا البلاد هغه چې چا د ظلم او د زیاتی اورونه بلکړي دی په دې کلو کې ولئن طالت بك حیات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ابي کې چې استاو جن زیات لا تفتحن كنوز کسرا قلت ما کسرا ابن هرمز قال کسرا ابن هرمز بیا راته وین طالت بك حیات لا ترين الرجل يخرج من الاكف دکلا سن لپی بڑکی کری من زابنو فزاد سرود سپنونا یطلب من يقبلو منه او دې بلټی چې سوکرا شو دې نه قبول کیم فلا يجد ان يقبل منه دې بنم یو کچ دې لا قبول کیم ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه او اوس قیامت راغی او خامخ یو ورځ به چې مخامخ بشي او د تاسو نه الله تفارس ملاقات الله او نبی په انسان په من الله کې ترجمان څوک ترجمان یو ترجم له چې د خبرو تعبیر کوي بلکې الله برای راضي بنده سره خبرې کوي الله فلا يقولن له الله ورته چلم ابا سلیک رسولا فيبلغك فيقول بلا فيقول الله بالم اوتك مالا وولدا وافضل عليك او ما پتا باندې لوی فضیلتونه درکړو زیات یعنی تا باندې ما انعامات وافر کړو فیقول بلا وينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم قال دي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره زانو ساته دو ناګر چې پنیم پټ کجوري باندې ومن لم يجد شق تمره فبكلمه طيبه بیا چاته خسته خبرو کې او ټولو کې خسته خبره ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
قال ابي وی فرایت الزینت الماولی دغه ناوی ترتل من الهیره روانه د هیرینا تدی پر تواب د کعبه کلا تخاف الا الله وكنت في من ابتلى كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالب لك حیات شاگرد طالب جانا کستا عمر زیاد چلا ترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم يخرج من اكفه دا زمانہ براشی قال بدرتو چې طالبا راشا زکات او لغوی تعالی سو بکار دلته کې طالب موږ سره د دې کوټو داسي خوار پړه کې ونه دا وډوړې راول دلته وټل نه نو هغه سړی ول ډوړې په خانه کړه ډېټ کړه سو اعظم اته دې طالب ورته لګه غوسه وکړه انو غیمه ته صدا خبر وکړ دې طالب ورته مړستا ولې خود نو قران ساتم تاسو شي تا په شان خود نو قران ساتم تاسو ایو ته مړ طالب څنګه نو قران ساتي نصرت تیری شي ما ته پته ما خوایته مې طالبان ګلوله افلاطونان هم یو ورځ په خو روانم نو ماته زوم په خو نه کینا چې په خو ته نږدې شم ماته زوم کوټل کې بډوړه خو غلام رحمان مونږ زوم کوټل کې بډوړه کوم استا کوټل کې کوم را او خو پړه کې ونه لاندې ماته زوم کې صفانه کې زوم کوټل نه مې ښا په ټلیفون یو کو بارا کمره چې دا هغه صفانه کې چې لاړو دریم چاتو کې سلام چاتو په دې صفانه کې دن نه کله کله خیر مرچ خرڅي ارزلاړو سیده پر لاړو کومزدار کمره کې ناسو هر هوټل راوخته شو کټه ماتي دا وزمون دا یو هوټل دادې په یو کوارټ کې هم دی ونه شي دا د قیامت نه کې شي نه مال څه واشي نه څه واشي او څنګه مزما کې پوری خیر نه ستاسو کومه صفات خو د قیامت نه ما ته وخت نه ملایي کې تار شي امون چې طالبانو موږ بچته میاشتې پس روټه موږ سره څوک کې ناشته دې نشو د خلو دی ولما صابون ونه مدرسې په میاشت پس بچو کې صابون راکاو او پیسې موږ څخه کنه چې موږ اغسته دا خو تاسو یې بادشاہ نه چې نن سبق نه نشته کوم دې پندای ته لیکم دې پن پیته ته لیک کوم دې پربات ته ته لیک سبب چې لاهور ته ته پرز به چې کراچۍ ته ته لیک استاد جیب کې چرګان چې وی کرا وځ کنه او زما کی حکومت راشي کنه طالب باندې به د کور نه پیسې بندو ما چې صرف دمرای چې دې سره آنی جانی ټیکټ آیو 500 روپۍ د مدرسې محترم څخه پرتی کدا طالب ته بیمار شي نو ډاکټر څنګه به بس طالب سرکار چې مل مستیاګان کې استادان د دعوتونه کې من مرغ پکایا ہے میرے پوت اللہ ہے الى اخره مبارک درمان کو چلے بسم الله الرحمن الرحیم دی قال حدثنا بلال بن محمد قال حدثنا ما فاغله دمو ورکول دا منه چې تاسو کړی كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث سعيد بن شرحبيل حدث الله عن يزيد عن ابي الخير عن ابي عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوما فصلى على اهل احد الصلاه على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرضت وانا شهيد عليك واني والله لا انظر الى حوض الانا واني قد وفيت مفاتيح خزائن الارض واني والله ما اخاف من بعدي ان تشرك ولكن اخاف ان تنافس فيها تاسو په دنیا کې رغبتو کې او دمره برغبتو کې چې د حد نه سوا ګوره افسوس دا دی چې پورا کال تیر شي تاسو کومري لاله نه راي واښوي اته تاسو ووټ لوا الله کی توفیق دل درک الله دې درکې چې د مکې نه مدینه ته ځای کنه اوس لیکم شوی دی اول چې دا سړک دی هغه موټر ولاړ دی هغه ټرک ولاړ دی کم ګاډي اکسیډنټ شي په ځای پروت هغه ګاډي سره بیا دوباره څوک نه خولي او بعضینو داسې دي چې حالت کې د پړای لګېدلې دي اوس کم شي دي نو خلک والله عالم رښتیا کې دروغ دي نو خلک وایي چې دا نواز شریف سره چې دوستي جوړه شو هغه دل ته خو دې دا اوس پر کارخانې دي هغه سکرپ ځان راوړي انسان حضرت نور والله عالم چې رښتیا کې دروغ مخکې دنیا او په زرګاو موټر وپرته دام دې چې زیات څه کنه ما زیات شرک نشته ورک عرب کې ګرځي د کومبت نشه په قبر جنډه نشته
او چې کوم ځکه د ازواج مطهرات بزرګان صحابه قبرونه دي دیوال ته چاپیره کړی او شرطال ته ولاړی نه سیدی ته بینه لاس کو دې الته دې دوه بس بس شوف 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 سل زاب روح ودرېګه شوف وګورا سل دعا وکړه روح خلاص بل خبر نشته جی قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم من الاطوال فقال هل ترون ما ارى اني ارى الفتن يقول خلال بريده مواقع القتل وفي قال اصحاب اليمن قال اخبر شيئا الزهري قال اخبر عمر بن زبير ان زينب بنت ابي سلمه حدثنا ام حبيبه بنت ابي سفيان حدثت عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فاذن يقول لا اله الا الله العربي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باسمه وبالتي تليها فقال زينب فقلت يا رسول الله ان اهلك وفي الصالحون قال نعم اذا كسر الخبز قال جبلت زياد جي وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث انه وسلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن ابي قال حدث ابو قال حدث عبد العزيز بن ابي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابي سعيد الخدري قال لي اني اراك تحب الغنم وتتخذها نبی اسلام ابا سعید ته زوینم تا چې ته وخای ګډي بيزي ها واصل رعامها فإن وتتخذها او دا ګډي بيزي اونیسا فاصلحها د دې ګډو بيزو خ خدمت کوا واصلح رعامها او صفا ستر ساته هغه پوز دې چې د پوز نه وځي منګو تقین کی وې تاسو دې پوز کوم غوړي راوځي تخیل وتا واصلح او صفائی کوا سشي د رعامها دا قن کو چوزي د پوزو د دوینا ولی ګورا تاسو به ذمہداران یې یا نه فیزه به مکتلی یا نه کمی بيزي ګډي بيزي چې نا جوړ کی کنه نو دای پوزا زکامی شي چې کله زکامی شي نو هغه د مرخ خطر نو معنا هغه صفا کوا یعنی دې بیماری علاج کوا دا معنا ده جی وإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون الغنم في خير مال المسلمين يتبع بها شعب الجبال وسعف الجبال في مواقع القتل يفر بدينه من الفتن وبه قال حدثنا عبد العزيز بن المسيب قال حدثنا ابراهيم وصالح بن كسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن والقائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي من تشرك لها يستشرفه من تشرف لها یا من یشرف لها ار اغسوق چې سر اوچتي دي فتنو تا یستشرفون دا به تبا کی یا کومه کې تشریف دي هغه څوک چې د فتنې وخت زید پناه مومي یا زید حفاظت فل يعوذ بي پناه دی واخلي الفقي وعن ابن شهاب حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارثه بن الرحمن بن مطيع بن الاسود عنه وفل بن معاويه مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من صلاه من فاتته فكان موتر اهله وماله وبه قال حدثنا محمد بن كثير اخبر سفيان عن عامش عن يزيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكر سنه وامور تنكرونها قال يا رسول الله ما تامرون قال وسرتن به ترجيحي امورها عليكم وتستغفرون الله الذي عليكم وبه قال فما تامرنا قال تؤدون الحق ادا کوي تاسو حق د عمره الذي عليكم هغه حق د امیر چې پتا دی وتسالون الله یا وتسالون الله الذي لكم او وارد الله نه د هغه حق چې تاسو په دې عمره او دې چا غنیمتونه دي أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا شعبة عن أبي التياحي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرون فقال لو أن الناس يعتذروه وقال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياحي سمعت أبا هريرة قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمت من قریش لکا یزید ابن معاویہ اور عبد الملک ابن مروان وشکنا دا افراد جی فقال مروان غلمت قال ابو هريره ان الشيء ان يسميهم ايوه غلمت یعنی الکان یعنی ځان اشاره وین شی تیار کې صافخی ان اسمیهم کنا زبردتم کنا چې بنی فلان و بنی فلان
صابر حق په دې ټکی پوښوي بني فلان و بني فلان ته به پوښوي ځان به پوښتا دی بني فلان سره خو تعریف نو شوه اے نمونه اغستی دي بیا د نمونه حذف شله ولی په مشاجراتو کې پاس پکاري نه دي وسله معلومه چې څوک او څوک نو مطلب پوښو چلو مخکې ابي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله عن الربيع قال حدثني ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفه النبي يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني د دې یری نه چې دا شر ما غیر نه کی یدرکنی غیر میں نہ کی اس کے اندر پھنس نہ جاؤں فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل قال دخل ما دخل بيدو دخلون لگے بھئی تیار بھئی وما دخل قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكروا قلت يا رسول الله فهل بعد تعرف منهم وتنكروا بعض امور بتاسو دغینه پی جنې شابه شرع موافق وي او بعض بتاسو انکار کوي چې هغه خلاف د شرع نه دي قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابه اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفوا لنا فقال هم من جدتنا ويتكلمون یہ زمن انسانان بھئی او خبرې بکې زمون د عربی قلت فمتى تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاتت تلك الفرق كلها ولم دا ټول باطل فرقونه ځان وساته ولو انت عز یا انت عز اگر چې ته چک ولګې په وخت د بچاو باصل شجره فزيل ديونه حتى يدرك الموت وانت على ذلك به قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفه قال تعلم اصحاب الخير وتعلمت الشر وبه قال حدثنا حكم نافع قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعه حتى تقتضي فئتان ودعوه واحد صحابه کرام ته اشاره اسلام بغواړي عقیده به یوي رضا درب به مطلوب دي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتضي فئتان فتكون بينهما مقتله عظيمه دعوه واحد ولا تقوم الساعه حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من ثلاث كلهم يزعم انه رسول الله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما حضرت پیشل تقسیم کا غنیمت وغیرہ أتاه ابن خويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله يعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه فقال له ضعف فإن له أصحاب يغفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه یعنی داس خلق به چې یغفرو کم بغنی یو د تاسو نه خپل موز دغه د موزونو په مقابله کې لمبي موزونو بیا يختارون القرآن لا يجوز تلاقيه ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسكه فلا يجوز فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يجوز فيه شيء دا نسل چې پیجن کنه هغه سوکه د غشي چې د اوس پنوي او رصاف هغه پټه چې کوم ور سره اخله کیږي ثم ينظر إلى نزيه ووقته فلا يجوز فيه شيء ثم ينظر إلى قصده فلا يجوز فيه شيء وقد سأبل قصدي منبيني د غشي هغه وزر جی سبق الفرس والدم آيته رجل أسود الإعداء عدديه مثل سبيل مرة مشر به تک توروي او احادا احدا اوس دے یو د مټو دی غینا مثل سدی المرأه د خزي د سینې غوندې پوس ژوندیدون کې وي او مثل البزعه یا په شان دا ټوکړي دغه غوخي وي تدر درو چې تل بکی رفیق پټ بکی راځي ويخرج على حرکت بکی من الناس قال ابو سعيد فاشهد اني سمعت هذا الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب قاتله وانا معه فامر بذلك الرجل فاتمس فوجي به حتى نظرت اليه فعلى نبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعته به قال حدث محمد بن كثير قال اخبر سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن سويد بن غفارة قال علي اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالان اخر من السماء احب الي من ان اكذب اذا حضرتنا
حضرت ته منسوب روایت بیانوم نو ګورا اسمان نه غورځیدل او هلاکت دارته آسان دي د درو جوړولو نه البته کې فيما بينكم وبين الناس خبري نو الحرب خدعه بیا تجرباتي خبري بكم ده پھر سے پوښه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الربيع لا يجاوز ايمانهم حناجر فانما لقيتم فاقتلوا فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه فان قتلهم اجر وجلد دوی لوی ثواب دی چاله لمن قتلهم چا وجل دی وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن عربي قال شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بوده له في ذجر الكعبه فقلنا الا صادر ورتغا او تکایله ګولې وا په سوري د کاته الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يخبر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على کنده به وکنيشته شو دا مسلمان به پکې ادرول شو فیجاء بالمنشار نراور استشوا یو آرا فیوزو علی راسی نو سر به ولکی خود شوا نو فیشق بسنین انسان دا بدن به دو ټوکړي الله اکبر اوس وکانا د روسیانو اول ظلمونه چې کول په مسلمانانو خصوصا علماء غاخونه به ولا پامګورانو وخل او نکونه به وخل او د بدن نه به وخته داسې وخت اوس منګه تاسو واوریدل چې اوس علما دوی څوک سرونه او بدن او پتونان او د اوس په ډریلونو سره آی سوري کا نو دغه ته منشار وی کنه جی وما يسود عن دينه ويشرك بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظمنا أو عصب وما يسود ذلك عن دينه والله او معنا د اوسپنه په منګزو به بدن ولا غوخه توګل تر اډوکو پوري والله لا يتمنى هذا الامر حتى يسير راجل من الله اکبر لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون لا يخاف احد الا الله ولا يخاف الشاة من احد الا الذئب معنى ذلك وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ازهر بن سعد قال اخبرنا ابن عون انباني موسى بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس تلاش کوي ثابت ابن قيس ډېر رخصو یعنی سمانا دا هغه خطیب د پیغمبر علی السلام دی کله چې لا ترفو اصواتکم راغې د دې لګ आवाज اوچتو د دې بیا کو نه بار نه راوته دیو چې دا خو جهنمی شوما یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله کا ثابت ابن قیس ابن طماس خطیب د پیغمبر سے نشته یو سړی یا رسول الله انا اعلم لك علمه ز خودن کې امتا ته حالت دیږي خبر دیږي زم او تعالی کوم چې چرته دی فاتاو چرانه فوجدو جاز فی بیتی د کورناسو ټي وی تنخه او نه بي بي سره نور چا سره کپ منکسن راسه افسوس ته وجنا سره کټ کړو او جړید او پریشان نه داس فقال ما شرك فقال الشر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث عمله وهو من اهل النار فاتى الرجل فاخبره انه قال كذا وكذا قال موسى بن انس فرجع مرة اخرة ببشارة عظيمة واپس دا سره دې ته په بشارت عظیمه سره فقال اذا بلا حضرت الله شو فقل ورت انك لست من اهل النار ولكن من اهل الجنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي سابع سمعت البراء بن عازب قال قال رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فاذا ضبابة وصحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا فلان فان السكينة نزلت للقران او تنزلت للقران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الحرمي قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر الى ابي في منزله ابو بکر راغی زما پلار پر راسب سخا او دغینه واغست کی جاوا رحلن کی جاوا
فقال عبد ابعث ابنك يحمله معي فقال فحملته معه وخرج ابي ينتقد ثمنه فقال له ابي زما پلار لار د ابو بکر نے پیسې کرا کولې فقالوا ابي يا ابا بکر اے ابو بکر حدثني كيف صنعت ما حين سرت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په سفر روان وې د هجرت څنګه کار وکړو د حضرت په خدمت کې نو تفصیل واورا قال نعم أسرنا يتنوم من الغد حتى قام قائم الظاهرة وخرجت طريقا لا يمر في أحد فرفعت لنا صخرة يعني أفكار شمنت وقتا طويلة دير وقتا لها ظل چې دغه لاندې سورې وو لم تاتي عليها شمس چلته نور نه لګیدا فنزلنا عنده وسويت للنبي اما برابر ک نبی علیہ السلام دې پار مکان زید آرام بی یدی خپل لا سنو ینام علی چې حضرت پیودشي وبسطت علی فروه او ما یو کمبل په خور کو پوستینو مرتوی د سرمنی یا نفس کمبل حضرت پار می خور کې احتراما جی فقلت لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفذ لك ما حولك فلما وخرجت انفذ ما حولك فاذا انا ذراع مقبل بغنمه الى الصخره چکتل من یو رائی دی او بزی سره یغم دی ګټ سوري تر روان دی يريد منها مثل الذي اردنا فقلت اراده کی دی ګټ نه په شان دغه اراده چمګه کړی دا نو کومګم د سوري لتلو کنه نغم د سوري حصول را روان دی فقلت له لمن انت يا غلام فقال رجل من اهل المدينه او مكه قلت في غنمك لبن وقال نعم فقلت تحرم وقال نعم دا من اهل مدینه استعاشی لیکل دي ښا چې مراد د مدینې نه مطلق کله د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه دی جی فاخذ شاطر فقلت انفذ الزرع من التراب والشعر نو ما ورته واغلی او ګډه انفذ الزرع او سند دغه غلام من التراب د خاورنا والشعر د وختون والقضاء او د خصو خاشاکنا قال فرأيت الزرع يضرب احدى يديه على الاخرى اذا سي يعني دا کلاسونه دا څنګه فحلب في قاحب یو پیاله د لرګي وما يدعوت حمد على النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي منها يشرب ويتوضا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهته قال وكذا فوقفت حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد اسفل لکه چې په ګرمي نو خېټه خرابي ښا انو ما ولا ساړه کړه کچله سي ورته وي خدا سے مراد نه دی ښا دا ګلاس دې باندې باد کړی داسې دا ته تاسو باد کړی داسې چې دا دنه شي یفي نشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشرب حتى رضيت ثم قال علمي ان يدير الرحيل قلت فلا قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك واتبعنا سراقة بن مالك من پس را روان شو سراقه ابن مالک چې ما وکتل نبی علیہ السلام تماید الله نبی دا وګورا نبی علیہ السلام الله تعالی ان الله معنا فدعا علی النبي صلی الله علیه وسلم حضرت و تخیری وکړي فرتا قامت بی فرسو الى بطنها نو خخش سره د دینا است دی په ځمکه کې سره ترخیته پوري اورا فی جلد من الارض یعنی مالی ده چې په دې سخت ځمکه کې داسې کته تخخ شو الله نو دې سراقوی نیوراکو ما ذکرم تاسو دواړه قد دعوت مالیه چې تاسو ما باندې خیری کړی دي فدع الله لیا الله ما دې پر سوال وکي والله قسم دې په الله باندې لکما ان اردت عنكما الطلب سمانا ان ارد عنكما الطلب قسم دې په خدای زبر تاسو فائدې دې پارا واپس کوم ارغه سړی لرا الطلب چې تاسو په تاراش کې روان وي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنجر فجعل لا يلقى احد الا قال قد كفيت وجسوب براغي نصراقب قد كفيتكم ما ها هنا اے دی لار نما تاسو خلاص کړی اے دین خضر علما دابنه جما سوګ نه دي دی لار نما تاسو خلاص کړی اے دین خضر واپس را روانه ما کې زین داسې لار شه ولا يلقى احد الا رده قال وقال لا وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن علي رمضان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعود قال لا باس طهور ان شاء الله فقال له لا باس طهور ان شاء الله قال دي عربي چې قلت طهور توایت دا پاکون کی دکلا طهورن دا بل یهما تفورو
بلکې دا یو تبا دا چې جوش وي او تصورو بلیږي علا شیخ کبیر یو بوډا هم معمر باندې تزیره القبور چروانی دی بوډا لره قبرستان تا نبی علیہ السلام فنام اذن او کچرت پدی خوخین او کنا ساشی پدی تراز کرده مچوالی سرکارا چیتی دی روایت موجزات و سراس سر مناسبت تے وی اذن سر مناسبت تے فنام اذن نبی علیہ السلام چلاستا دا تبجدا دا مکفر دا ذنوب دا اغیونا دا خو زما د مرګ علاج دی حضرت فنان نو او په دغه کې به مړم شي واقعي په دغه کې مړ شو مسله حل شو جانا او دې قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز انا نفس قال كان رجل نصراني فاسلم وقرأ وعلى عمران فكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم اول کاتب ماتب بیا نصرانی شو الا ما كتبت له فامته الله فدفنوا فاسقا وعاد نصرانيا ثبوت کا فكان يقول دیو چې ما يدري محمد نه پويږي محمد الا ما كتبت له مگر پاغه چې زولو لیکم دا ظالم وکنا چې زو رسول لیکم بس هغه وای نور څه پويږي نه معاذ الله ثم فامته الله فدفنوا فاسقا ولقد نفذته الارض واته دې مرچ تو خلقو چې دې خخ نو ولقد لفظت الارض ازمکه قبول نک ازمکه بارو غرزو الله اکبر ازمکه قبول نک کله کله داسي وی اوسم داسي واقعات منګه اوري دي خوشي چې ډیرو خلکو مړه خخ کړ دې په دې قبر ورشلې دل دې سره بار الله دې مبارک وقالوا هذا فعل خوشګنا فعل محمد وصحابه دا کار کو کرے محمد او دے مرګرو دے یعنی نصرانیانی مو خاص کړی دي خدا چې تشفیر صحابه راغلي دي بار ورته جی لما هرب منهم نبشو اصحابنا فالقوا فحملوا نبشو معنا قبر شلول دي زم مرګره بار ورته دي فعمقوا له في الارض ما استطاعوا فاصبحوا وقد نفذت الارض فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه نبشوا اصحابنا لما هرب منهم فالقوا فحملوا له فعمقوا بل خو بوت او دخل دونګي کولا ما استطاعوا فاصبحوا وقد نفذت الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه فعلمون دوی پوه جان نو دا وتل دې دا قبر نه چي ليس من الناس دا خلق کار نه دي فالقوه دقه کې دوی پرې خدا وای غرضو نه پرې خدا معنا غلط نشي ښا ځکه چې غرضو خو نه لري کنه فالق په دې پرې خدا لاړ وتا چلو ودي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا سعيد بن هشام قال واخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة يرفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن لتنفقن خرج کول بشید دوی خزانه د الله په لار کې وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبر شيبان عبد الله بن ابي حسن حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدنا مسلمة بن الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يقول ان جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الامر من بعده تبعته ان جعل لي محمد الامر کہ محمد علیہ السلام ما لپاره خلافت فیصله کوي دغه ځان نرستو نو تبیتون ذ ایمان پر راوړم وقدمها فی بشر کثیر من قومي او دې ځان سره لو لخر راغست ور روان شو نبی علیہ السلام ورتلار و ماو ثابت بن قیس بن شماس کم یو استاوی کم خطیب النبی صلی الله علیه وسلم دی ور سره وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه جريد یو نری ونه شم کو داسې وروانه حتى وقف على مسلمه في اصحابي نبی اسلام لال او مسلمه څخه دا پتا سره حال کې چې مسلمه خپل ډلې کې ناستو نبی اسلام فرمایل لو سالتني هذه القطع اذا تتيزيا کتمان غواری دانره غنی شم کا ما آتے تو کہا نو زتال دام نه در کوما
تلا خلافت غواړي ولن تعدوا امر الله فيك سمعنا او هرگز با مخلا نشید الله د حکم نه مانته به ذلیل او خوار کړي شي ٹھیک شو او خطا به نشید خدای فیصله حقستا یعنی استاد ذلت فیصله شوی دا ولئن ادبرتا او کتب شاشوی لا یاقرنک الله نو خدای به په غر کې تباہ بدی وإذ أوراد الذي أريد في جماعة او زبینم هغه شی چې ما ستاسو په باره کې په خوب کې لیدلې دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم فرأيت في يدي سوار من ذهب فأهمني شانهما فهو یعنی آمنی مانا پریشان کم دری حالت جو ډیر درانه شو لا سره ستوري فهو الی ما توي شو فی المنام ان انفخما فکا ونفختما فطارا لا سنر على السرق ما دا سمر بنی ما ده وادو ته نمانه دا شو چې مسلمانانو او دا سود دله کوډی رضیات هو په جنگ یمامه کې د صحابه او دلاسه نه ترابي شو فأولتهما كذبين يخرجان بعدي وكان أحدهما العنسي والآخر مسلمة صاحب اليمامة وبه قال حدث محمد بن علاء قال حدث حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة أبي موسى أوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة وأهلي ما نزم خيال وهم أبي الحجر فإذا هي المدينة يسرب ورأيت في رؤياي أني هزلت سيفا فأخذ سطره فإذا هو موسم من المؤمنين يوم تورا ماته شو نو شکست اشاره وا ثم حضرته اخرى فعاد فاصل بیا نه شو فإذا هو مجال به من الفتح واجتماع المؤمنين بیا غچدا الله دغه رسول الله فتح مکرا د مؤمنانو اجتماعیت نصیب شو ورأيت في بقره والله خير بس او مال دل په خوب کې بقره علاله شوی هغه تعبیر د صحابه شهادتو هو الله خير فیصله د الله ټول بهتري صحابه خو شهیدان شو نو الله ول اجرونو جنتونه ورکړه فإذا هم المؤمنون يوم وقتنا وإذا الخير ما جاء الله به ګوره تاسو ویم کنه بیماری کوي هم چې بعد خبرونه کوي صحابه خو ډیر زیات لیکن نن صاحب الحق چې تاړي خدای د تاما سره بوزي او پته بیا به تاسو چا تاسو کوي کنه بهرحال موږ خو به یار دعاګانې کوو نګوره اوهد ته چلار شنو لو یا قلا د زموږ دي جمعه ته لوی دی او پای کې لږ صحابه دي پای کې امیر حمزه رضی الله تعالی سید الشهدا ناصر شهادت دمر اوچت شه دي چې د شهدا او تذکری کیږي دا کېده من الخير والثواب السر الذي اتانا الله بعد يوم بدر وبه قال حدث ابو هريره قال حدث زكريا عن قراءه عن عامر الشافعي عن مسروق عن عائشه قالت أخبرت فاطمة تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا فلار چې بدلنو په شان د نبی عليه السلام روانه واجی ثم اجلس عن يمينه وعن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لما تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألت عما قال فقال ما كنت ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عما قال فقال أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا وراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل البيت لحاقا بي فبكيت فقال أما ترزين أنا أن تكون سيدة نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين فضحكت لذلك. اوس دی باندې برستا دی حاشیه د لیکلي دي چې آیت دا حضرت فاطمه غوړه ده کې خدیجه او عائشه غوړه ده. د بیا ستا حاشیه فیصله نه ده کړې. هغه چې دا مسأله چې دا نو مختلفن فی مسأله ده. خو یو نقطه دا ذکر کړی دا چې عائشه د فاطمه فضیلت چې کم ده اعلی نساء المؤمنین ده. خدا مؤمنین نه مراد ازواج مطهرات نه غیر دي معلومه شو ازواج مطهرات او مقام په خپل ځای کې اوچت دي جی وبه قال حدثنا يحيى بن قزاده قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عروه عن عائشه قالت دعت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه ابنته في شكوى الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسالت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه
فضحکتو حضرت چې ته ټول نمخ کې ما سره ملاويږي نو خوشاله شوم کنه د پلار سره ملاقات کی ها. وبه قال حدثنا محمد بن عران قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذي ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم مغازی کی تعویل مغازی کی چلو ہولا پیسہ پانی پاتی دوری رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه فقال ما اعلم منها الا ما تعلم. وبه قال حدثنا ابن حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حضرة بن غسيل حدث عن المطالب بن عباس قال خرج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه التي مات فيه بملحفة فقد اوصبت راسه بعصابة تسمع حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بعد فان الناس يكسبون. وقد عصبت من عصب راسه تینشته تړل شو سر مبارک حضرت بعصابة په یو کپڑی رمبات سرا داسی دسماء چې تو رنگ وا جی حتى انصار بدم رقم شي لکه په خلقو کې په منزله د مال کې په طعام ومن ولي منكم شيء يذوق فيه قوم وينفع به آخرين. هر هغه ولیه چې والی شي د یو مقام چې دې ضرر ور کوي په دې کې یو قوم ته یا نفع ور کوي بل ته معنی امیر چې شي چاته फायदा او چاته نقصان په اسباب جاری رسي نو فلی يقبل من محسنین د انصارو کې د نیکانو نه قبولیت وکړي او کاغین سزیاته وشي نو تجاوز عن مسیئهم دغینه چې چانه زیاته وشي معنا هغه ورته معاف کړي دي. وكان اخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم دا د حضرت سره زموږ اخري مجلس چې مونږه ناستو بیا جلوس نه نشي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسين الجوفي عن ابي موسى حدثنا عن ابي بكر قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حسن فصعد به على المنبر فقال اني هذا فصعد به على المنبر اخت سرد دین منبر تا اذان سره منبر باندې کېنو ولعل لا يستهى به بين فئتين من المسلمين. هغه ټول د مسلمانانو معاویه رضی الله تعالی مرګری او نور دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا جعفر وزيد قبل ان يجيء خبرهما وعيناه تذرفان. وبه قال حدثنا عمرو بن عياش قال حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انماط قلت وان تكون لنا انماط قال يعني هل لكم من انماط اشته تاسو قالینونا انماط نمت جمع قالین دوی اشته تاسو کړه قالینونا قلت ما وانا يكون لنا الانماط منګله قالینو د کم ځراله من قالین پیجنا قال حضرت ما خبردار انه سيكون لكم الانماط مطابق پر زمان له قالینونو راشي فانا اقول لها جابر ما خذتوي اخري اني انماط وکي یورز راته قالین خور کا ما نیک بخت لري کدا قالین دي فتقولوا نذي خضراتوي علم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ستكون لكم الانماط نوفا فاعتوها نما غفري خدا فچاله مخذي خو مناظره در سره کوي کنه جابر انماط لري کا اجازت نو وی انماط زمانہ برادي تازه کنه وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال عبد الله بن مسعود قال قال سعد بن معاذ المعتبر قال فنزل على اميه بن خلف ابي صفوان وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بالمدينه نزل على سعد فقال اميه بن فقال الناس انطلقت فتوقف وبين سعد يطوف ذاك جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه فقال سعد انا سعد فقال ابو جهل تطوف بالكعبه عاملا وقد اويت محمد طواف کا ابو جال چکتے ہوئے تو فقلار راغل طواف کے آمنن پہ حفاظت کی وقت آوے تو محمد و اصحابو تازم دشمنان لپ مدینہ کے زیور کر دے آوے نام آو کمو کر دی حضب طواف کو فطلع حیا بینہما نتصاد دے ابو جال پہ منس کی خبری اچھتے شد جنگ فقالو میت لسان لا ترفاس ہوتکا علا بالحکم دی چور مین مخ کی आवाज موچتا وا وځي کنه ابي لکم چونکه دې دغه سردار وکنه په پلان د حکومتونو راځو د چیرمن وای کنه په زبر د چور مین پیژنې اصل
زموږ په دې علاقو کې دا مخکې دا زلزلې نه وي کمبلې بدلې رکونه دا علاقې چورمن چې هغه به ټرک چې خالی کې کنه نو اعلی به وانه لکوټ له بولې کله خلکو شو او دې قانون تلاش نو د سلو په 200 د 200 کمبلې وته خبره دي دا خو چورمن شو ها فإنه سيد أهل الوادي دې مکی د وادي سردار دی ثم قال سعد والله لئن منعتني ان اتوب بالبيت سعد کی تماد بیت الله تعالی منع کہے لاقطعن متجرك بشام استاد شام تجارت کا در باندې بند کم تو چې شام ته خو زما په لار دي کنه اوس هم چې لکه حکومت کې صدا سي اسلامي تور باندې مسلمانانو څخه خبره مناوي او دې لیوانو ته وي او ځکه نو دوی الته کې قراقرم ورته بند تا خیال دې اتی دغه په یو خبره پويږي چې وي بند کنه بس بیا کې مریه ته چې هغه بیا قراقرم لار بند دی بیا دې مينتونه کې کول ته تمہارے یہ مانا جائے گا ابھی ورته چې بتا باندې قراقرم بند کم غوړای متجر شام نشید لیتا فجعل امیت یقول سعد ها تر پاسات موچه تو خپل आवाज شورمین دی فجعل يمسكو هغه چپکاو فغضب سعد غصه شو فقال دانان کا امیت تم للشا وانی سمعت محمد صلی الله علیه وسلم انه قاتلک ما د نبی رسول الله چې پیغمبر ستام قاتل دی تابم بوجنی تابم نه پریږي دي کته زما مرګره او تابم بوجنی حال یا ما بوجنی یاو کنا تو قال امیوی والله ما یکذب محمد والفضل ما شهدت بیل دشمن ہوئی قسم ملی خدای پاک محمد سے دروغ نہ ہوئی ذات دسا چکر خبروں کی فرجا الى امراتی دے خذ طلال فقال اما تعلمينا اجنه کہے اجنه تن پوئگی تنے خبر ما قال یخیل یسربی یسربی رو رات سوئی قالت ما قال اذا ما انه سمع محمد يزم انه قاتلي نو قال دی خذ فوالله ما يكذب محمد خذمو چې محمد درشتي شخصیت دی قاضي فلما خرجوا الى بدر خلاص هر کله د بدر جنگ شروع شو اراده وکړ د ابو جال چورمن وغیرہ وتو دا بدر تا وجا صریخو او راغ आवाज د مدد اثری اعلان د نصرت اعلان د مدد چې راځي چې بدر تا دا صحابه د پیغمبر خلاف نو دا امیہ روان شو قالو امراتو خذوته اما ذکرتا آیات یاد دي ما قال لك اخوك اليسربيو چتا ته يسربي رسويلو تزين مړ بدګي قال ذي فاراد الله يخرج اراده وکړو مې چې نوځي فقال ابو جال چورمن ورته انك من اشراف الوادي تقضي علاقه سردار فسر بنا يوما او يومين يورز ورز خمس لاشا کہ تو سرداری چې ندي نو عوام بدي ندي فصار ما جو فقتل الله الى اخره چلو وبه قال عن عبد الرحمن بن شيبة قال اخبرنا عبد الرحمن بن معيد عن ابي عن مسلم بن عبد سالم بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس مجتمعين على الصعيد فقام ابو بكر فنزع ذنوبنا وذنوبنا وفي بعض نزعه الزوفر والله يغفر له ثم فتح عمر فاستحر بيده غربا فلما ابو قرين في الناس يفري فديته ثم ضرب الناس يطعن وقال حمام سمعت فهرت النبي صلى الله عليه وسلم فرد ابو بكر ذنوبين وفي قال عن عباس بن الوليد النسي حدثنا موت بن سمعت ابي اسمر حدث ابو اسمر قال وبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ام سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا او كما قال هذه دحيه فقال ام سلمة ايم الله ما حسبت الا اياه قسم دې په الله ما ګمان نو کړ په جبريل الا اياه مگر دغه دیا حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم تقریر حضرت میں واضح دي خبر جبريل جو سورہ جبريل راغل ها سورۃ تحیۃ الکربی راغل او كما قال فقلت النبي عثمان ممن سمعت هذا قال من اسامه بن زيد دا روایت چا ناور دي اسامه بن زید ناور دي جی بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ دا ګور ان شاء الله د دې درس خصوصیت ته ګورخه کتاب څنګه تاسو کې
دا سسنی دا دې د اتفاق او د اتحاد درس ان شاء الله. یو ګټ نه چغي شي نو کله بل ګټ نه چغي شي. واه واه سبحان الله. دا قصه خبرې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب قول الله تعالی یعرفون کما یعرفون ابناهم. پیجن دوی نبی علیہ السلام او طویل قبله لکه چې پیجن خپل ځامن. وان فریقا منهم لا یكتمون الحق وهم يعلمون. جی دا ټول تامخ کې ویل دي بس لس باندې راته واوره کې اصل په نام دی. فاتوا بالتوراة فنشروها فوضعهم يد وراء الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقالوا عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد او عبد الله رشتیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيها آية الرجم فامر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة چې دا ګټو نه بچ کولا محبوبه خپل. باب دې په بیان د تپوز مطالبه د مشرکینو ان یوریهم النبي صلی الله علیه وسلم آیتن چې او خیدوی ته پیغمبر اسلام نخا په نبوت خپل باندې فاراهم انشقاق القمر او خدوت پیغمبر اسلام شق قمر معجزہ. بلاور کی او بدبخت چلی لیکلی دی اقتربت الساعه وانشق القمر. شق قمر نه دی شوی او دا چې کوم خلک وي چې شق قمر شوی دی دا د جهالت ته دا جاهل دی وی. حالانکه قران وی وانشق القمر دلته راغی چې نبی علیہ السلام ورته انشقاق قمر معجزه او خدلا شابت الجنه. دا حدیث په کتاب الصلات کې ویل او مسجد کې چې صحابه نا وخت پورې ناس نبی پاک سره راوت الصحابه چې عباد ابن بشر دے او سید ابن حذیر دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مجلس نه په ليله مسلمتين پتک تور شپکه و ما مثل المصباحین حدیث په شان د دوه دیوو چې زونو یضیان بین ایدیما چې دوی بچتل نو مخکې بیرنا کولا. فلما افترقا کله چې دوی یو بل جدا شول فل خپل کور ته په مخشو صار ما كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله چې ځان لشنه هر یو څخه بلا بیټری او تارچ پیدا شو رڼا روانو. من التویل چې بشر المشائین بالنور التام يوم القيامه بشر المشائین بالظلم بالنور التام يوم القيامه. کتاب الایمان کې ذکر وکړه. کتاب الصلاة ابواب المساجد. جی هذا كان ابي داود استاد غارن واقعي مثلا لا تيجي نشتري كده ترجمه ها اور دي سړي زیارت راکه ماشاء بالکل لکه چې بشر المشائین لسمکینو زیاد ماشاءالله سیاسی زور دی را لیخ که پوش کنه ماشاءالله شاو تکلا شد روح
رجل يقول له بالشام ويقول حدثنا أيوب بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا شديد بن عقلة قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة والبالغي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بدارا يشتري له به شاب فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاب فدعا له بالبركة ببيع فكان الذي اشترى ترابا لرابحة بیا د دعا اثر دا چې لکه خاور ته بلا زواجو نو دا به ته سونه جوړ کړه. من عروة چلو عروة بکور کے 70 اوخان 70 السنہ تڑلو. ماشاءاللہ تم ځان تیار ہو ہاں ځان تیار ہو. قال الخير ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستة وعلى رجل ذكر فأما الذي له أجر فرجل ضربها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في ثيابها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت يدها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواحها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يريد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها زكاة وركوها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي دشمني المسلمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمور فقال وأنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجنة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبيقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن محمد سمعته أنس بن مالك يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساء فلما رأوه قال محمد والخميس وأجابوا إلى الحصن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبره. إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال أبو عبد الله دعوا فرفع يديه فإني أخشى ألا تكون محفوظة وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. وبيقول حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي فديك عن أبي زيد عن المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت منك أحاديث كثيرة فأنساه قال يعني قال أبو عبد الله دع فرفع يديه تیز وقت دعا کی لا سوچت کا فإني أخشى ألا تكون محفوظا دا رفع لفظ نه دی ودا موایا ځکه زه پوهیږم چې دا محفوظ لفظ نه دی. وإن كان في فرفع يديه فإنه غريب جدا کہ دا مخی حدیث نه دی عجاب الى الحسن يسون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ودا ما تدا سخکاری چې دا غیر محفوظ دی. لکه موږ مغازی کې ویل دي ښا چې نبی اسلام چوکات الله سوچت کوي الله اکبر خربت خیبر. جی فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فسمعته فما نسيت حديثا بعده. وين استريشوا جزاكم الله في